امریکا ولې دې حالت ته رااله؟ کله نه چې امریکې د افغانستان نه شکست وخوړو ولاړه، افغانستان یې پرېښودو، دا د مسلمانانو لویه فتحه ده، او دې نه بعد به امریکا چرې په اسلامي ملک باندې حمله نشي کولی. د ما دا خبره ځان سره یاد ساتي. امریکا اوس د جنګ قابله نه ده. امریکا دا خبره یاد ساتي چې امریکا د وخت کې د یهودیانو قرضدار ده. امریکا د وخت کې د یهودیانو د عالمي بانکونو قرضدار ده. امریکا د یهودیانو د خبرې نه علاوه بل خبره نشي کولی چې څه یهود وي اکه چې کم دی ټرمپ وي، چې څه یهود وي اکه به د فرانس مشر وي، چې کومه خبره یهود وي، کومه خبره کومه اشاره یهودیان کوي، په هغه خبره باندې مغربي ممالک چلیږي. د ما خبره یا ساتي. او بعض اسلامي ممالک هغه هم د یهودو سره ولاړ دي او د یهودي حمایت یې کړې دي. دا یو ډېر لوی عالمي او سیاسي جنګ دی.